ټول عمر چې د خلکو په چهرو باندې خندا راوستې ده نن هغه انسان په سلګو باندې جاړي. دا ولې تاسو ته پته ده اسماعیل شاهد صاحب په پردیسۍ کې دی او د غم اواز پې شوی دی. الله اکبر کبیره. هغه مسافرو ټولو ته زما دا دعا ده چې په کم ملک کې په کم ځای کې دي الله هم د غمونو نه وساته، په دغه ځای کې هم او د غم خبر نه الله وساته. ځکه د مسافرو مثال بیا سي د هغې مرغۍ چې په پنجره کې دننه بند دي او هېڅ هم نشي کولی، صرف تړتقېږي او ګیر چاپېره په پنجره کې تاویږي. د دې د وجو نه مسافرو ته ګوره د غم خبرې ډېرې مه رسوئ. ښه اسماعیل شاهد صاحب زه پیدا شوم او چې راغټ شوی ما اسماعیل شاهد صاحب دی او د ده نوم چې مونږ اورو نو صرف د خندا خاکه چهرې ته راځي. نن هغه سترګې چې ټول عمر د خندا د وجې نه خلک جړولي، دومره وخاندئ خلک، نن د هغې سترګو نه څه کېږي د غم هغه خبرې راوځي او د غم هغه اوښکې ترې راوځي. پردیسوالو د ټول نه مخکې خو جناب د اسماعیل شاهد صاحب چې کوم غالبا تری وفات شوی الله دې کامل مغفرت نصیب کړي، الله تاسو ته اجر درکړي. غم داسې یو څیز دی چې دا د هیچ چا په لیک کې نه دی، بس چې چا له څه ټایم رالی او د دې واګي دا د الله رب العزت په لاس کې دي چې څه ټایم راځي. نو جناب مونږ ټولو له مر راځي اسماعیل شاهد صاحب تاسو سره مونږ یو قسم له همدردي کوو، الله یې تاسو باندې اسانه کړي او دا یو لار د حق لار د اسلام حالت کې لاړې او ښایسته ګیرې ده، دا غټې خوشخبریانې دي او بوډاوالي حالت کې لاړه، مونږ ټول به روان یو. خو جناب څومره چې مسافر دي هغې ته د غم خبرې مه کوئ، بس په کورونو کې دننه ډېرې خبرې راشي او خاص کر زنانه دي وړې وړې خبرې دي مسافرو ته رسوي. نو ځان ختم کی، ځان بیخي هغه ایره ایره کی او څه کولی نه شي، بس پراته او دغه غمونه. نو الله دې ټول د پردیسۍ د غمونو نه وساتي. اسماعیل شاهد صاحب ویډیو والا مخې له راله والله د دې چهرې نه خو موږ چېرته جړه نه ده لیدلې یار، او نن داسې جاړي. دا ولې په پردیسۍ کې دی او څه کولی نه شي او هغه ځای کې ناست دی، کینیډا کې غالبا نه یا امریکا کې ناست دی او څه کولی نه شي. او دلته څه دی ما خو تاسو ته وي که نه غم په هغه خبرو ختمیږي چې په خپله یې چوت کې په خپله یې ویني او ښه ورته وجاړې او ښکلې کړي او بیا قبر ته کوز کړي. دا غم دی، د غم سره لاړې خبره ختمه. خو چې دا مسافر دي که نه الله اکبر کبیره د غر په شان انسان مې نن په ژړا ولید. والله ویډیو راله ناشنا راته ولګېدل چې اسماعیل شاهد صاحب جاړي. الله دا خو ټول عمر خندا، هر ځای ته چې ځي خندا، کو څوک اوس انټرویو یې خندا، کو په لار ځي خندا، دا خو هر یو ادا د خندا ده، یو قسم له خوشحالي ترې خورېږي. خو جناب پردیسي ډېره ګرانه ده. ښه ما ته نن پته ولګېده چې مسافري دا ډېره ګرانه ده. الله یې تاسو ټولو ته اسانه کړي.